یو امی سړي کیسه کوله وایي جومات ته لاړم هلته مې رفع الیدین وکړل وایي هغې ووایي چې دا د احنافو جومات دی دلته به رفع الیدین نه کوې ما ورته ووایي چې دا احناف د محمد رسول الله علیه السلام امتیان دي او د محمد رسول الله امتیان په حدیث بد نه ګڼي فخر پې کوي ته مه کوه خو ما ته هم څه مه وایه ما ته یې ووایي چې د توام دې مونځ کې مه کوه بیا چې کې کوئ ما ورته ووایي چې یا خو به په دې جومات کې رفع الیدین کوم یا دې ته د الله جومات مه وایه دې ته د خپلې ډنډمارۍ اجره ووایه زه به لاړ شم دې ډیران سره خوا کې په دې پوله به دا مونځ وکړم والله چې دغه پوله به بیا زه د دې جومات نه افضله ګڼم دا وره بیا سړي وایي چې تا کې خو چا ډېر غټ کار کړی دی یاره خو بې رفع الیدین یې وکړه وی ما ورته وی چې رفع الیدین کول او نه کولو جنگ نه دی جنگ زما استاد محمد رسول الله علیه السلام په سنتو د غیرت دی ته مه کوه نو زه دې تا سره جنګ وکړم د کولو د نه کولو جنګ یا به زه په محمد رسول الله غیرت کوم یا به بې غیرتي کوم غیرت چې کوم زه به نن د رسول الله په دې حدیث عمل کوم ستاړه دې ټک وچوي وایي هغه وی چې رانه بیا ونه کې وي ما وی چې انشاءالله بغیر د رفع الیدینو به بیا زه دلته مونځ کوم هم نه وی لړم په پوله مې نیت وتړه عرض دا دی چې غیرت هم څه شی دی دا ځینې سنت معاشرې سپک ګڼلي دي اهل الحدیث هغه قوم دي هغه خلک دی چې کله خلکو سنت پریښي دي او خلک په امامان جوړ کړي دي اهل الحدیثو د الله د پیغمبر سنت راغستی دي او د ټولې معاشرې جنګ یې بس راغستی دی دا احساس مونږ له لږ دی که ډېر دی مونږ د کلي کې لس کسه یو دنیا کې کاڼي ډېر دي که سره زر او سپین زر ډېر دي تاسو مثال د خلکو مثال د کاڼو دی ستاسو مثال د سونې دی دنیا کې عوام ډېر دي که علما ډېر دي عوام ډېر دي دا خلک عوام دی مونږ علما یو دنیا کې روغ ډېر دي که د لیوني ډېر دي مونږ روغ یو په دې مقام په خبره پوهېږې عرض مې دا کو چې قرآن او حدیث ته غاړه کېږده الله به دې ټینشن ختم کړي